بسم الله الرحمن الرحیم. خوږو اوریدونکو او کتونکو دوستانو السلام علیکم. زه یم هومیوپیتک ډاکټر ولی خان او نن ستاسو سره یو ځل بیا د یو نوې موضوع سره حاضر یم. زموږ د نن موضوع ده های یوریک اسید، یعنی په وجود کې د یوریک اسید زیاتی. د یوریک اسید زیاتی ته موږ د ډاکټرۍ په ژبه کې هایپر یوریسیمیا وو. په دې باندې به ستاسو معلوماتي خبرې کیږي چې یوریک اسید څه شی دی او یوریک اسید ولې زیاتیږي، د یوریک اسید د زیاتی د وجې نه د انسان په بدن کې کومې بیمارۍ راځي، او که د چا یوریک اسید لیول سیوا وي نو هغه څنګه کمولی شي، او په هومیوپیتک کې د یوریک اسید د زیاتی څه علاج دی. په دې وړو ټاپکونو باندې به ستاسو سره خبرې کیږي. تاسو لا یو د اوله نه د اخره پورې وګورئ نو تاسو ته به انشاءالله ښه انفارمیشن میلاو شي. یوریک اسید چې دی دا زمونږ په وجود کې یو قدرتي فاسد ماده ده، او په اصل کې دا زمونږ په وجود کې د پیورین نومې یو کیمیکل کمپاوند دی، دا د هغه نه جوړیږي. زمونږ په بدن کې مختلف پروټینی، امینو اسیډي، او په هغه کې یو پیورین دی. نو دغه پیورین چې کله میټابالیزم کیږي نو موږ ته انرژي میلاویږي، او د هغه دغه میټابالیزم په نتیجه کې زمونږ په وجود کې یوریک اسید جوړیږي. یوریک اسید یو عام فاسد ماده نه ده، ځکه چې یوریک اسید موجودګي هم زمونږ د پاره ضروری ده، خو په نارمل لیول کې. که چېرته یوریک اسید د خپل نارمل لیول نه زیات شي نو دا د انسان په بدن کې مختلف قسم بیمارۍ پیدا کولی شي، او که چېرته یوریک اسید د انسان په بدن کې کم شي نو د دې نه هم د انسان په بدن کې مختلفې بیمارۍ پیدا کیږي. زمونږ په وجود کې چې کم یوریک اسید موجود دی نو د سړو لپاره د دې نارمل ویلو چې دي، کم چې نارمل رینج دی نو هغه د 2.5 ملي ګرام نه واله د 7 ملي ګرامه پورې دی، او په زنانو کې د یوریک اسید نارمل مقدار چې دی هغه د 1.5 نه واله د 6 ملي ګرامه پورې دا د یوریک اسید نارمل ویلو دی د انسان په بدن کې. خو که کله یوریک اسید د خپل نارمل مقدار نه زیات شي نو دا هم د انسان د صحت لپاره مضر دي او نقصانی دي، او که چېرته د یوریک اسید د نارمل لیول نه په لاندې راشي او کم شي نو دا هم د انسان د صحت لپاره مضر دي. زمونږ په بدن کې چې کم یوریک اسید جوړیږي نو د ټول یوریک اسید 2/3 حصه چې دا زمونږ په وجود کې دننه جوړیږي، او کم باقی 1/3 حصه د یوریک اسید چې دا چې زمونږ په بدن کې جوړیږي نو دا د هغه شیانو نه جوړیږي کم چې موږ خورو سکو، خاص کر هغه خوراکونه په کم کې چې پیورین زیاتی یا پکې یوریک اسید زیاتی. مثلا 2.3 حصه د یوریک اسید چې دا زمونږ په بدن کې موجوده، دا زمونږ په بدن کې دننه جوړیږي، خو دا 1/3 حصه چې دا چې موږ کم خوراکونه کوو نو د هغه خوراکونه دغه یوریک اسید زموږ په بدن کې بیا جوړیږي. په کم خوراکونو کې چې پیورین زیاتی، دا پیورین یو ارګینیک کمپاوند دی، او دا په غوښه کې ډیر دی، او خاص کر آینه چې ده او کډنی چې دي، یعنی په لیور او په کډنی په دې غوښه کې دا زیات دي. نو کم سړی د دې غوښې بار استعمال کوي نو د هغه په وجود کې د یوریک اسید د زیاتېدو چانسز ډیر زیات دي. د دې نه علاوه کم خلک چې د الکوهول عادي دي، د شرابو عادي دي، نو په شرابو کې هم دغه پیورین چې دی، پیورین نامي کیمیکل چې دی دا پکې زیات دی، او که چېرته څوک د شرابو عادي وي، د الکوهول عادي وي نو هغه هم د یوریک اسید د زیاتی ښکار کیدی شي. د دې سره هغه خلک څوک چې مټر زیات استعمالوي، لوبیا زیات استعمالوي، دغه شانې ګوبي زیات استعمالوي، او د پالکو سابه زیات استعمالوي
نو په دغه خلکو کې هم د یوریک اسید د لیول د زیاتېدو چانسز ډېر زیات دي. کله چې یوریک اسید زمونږ په بدن کې د نارمل لیول نه سیوا وي نو دا زمونږ بدن خاص کر زمونږ ګردې دا کوشش کوي چې دغه یوریک اسید زمونږ د وجود نه د تش میتیازو په ذریعه باندې بهر وباسي. تقریبا زمونږ د وجود 70% یوریک اسید چې دي هغه زمونږ د ګردو په ذریعه د تش میتیازو کې بهر زمونږ د بدن نه وځي او 30% چې دي هغه زمونږ په ډکو بولو کې بهر وځي. اوس یوریک اسید د انسان په بدن کې ولې زیاتیږي د دې څه وجه کېدای شي؟ نو د یوریک اسید د زیاتۍ چې کوم وجوهات دي نو په هغه کې اولنې دا دی چې یا خو به زمونږ بدن چې دی دا به ډیر زیات یوریک اسید پیدا کوي. تقریبا زمونږ په وجود کې 70% یوریک اسید پیدا کیږي او د 30% یوریک اسید چې دی دا موږ د بهر د خوراک په ذریعه باندې حاصلو. خو که چېرته وراثتي طور باندې یو انسان داسې وي چې وراثتاً د هغه وجود یوریک اسید ډیر زیات پیدا کوي نو د دې وجې نه زمونږ په وجود کې یوریک اسید سیوا کیږي. د دې نه علاوه کم یوریک اسید چې زمونږ په بدن کې وي او هغه زمونږ د بدن نه بهر نه وځي نو دغه وجې نه هم د یوریک اسید لیول زمونږ په بدن کې زیاتیږي. مثلا زمونږ په وجود کې چې کم یوریک اسید دی نو د هغه 70% چې دی هغه د تش میتیازو په ذریعه ګردې بهر وباسي او دا 30% چې دی دا زمونږ د غټو بولو په ذریعه باندې بهر وځي. خو که چېرته زمونږ په ګردو کې فرق وي زمونږ ګردې خرابې وي یا زمونږ د ګردو کارکردګي کمزوري وي یا زمونږ په کولمو کې څه فرق وي نو کم یوریک اسید چې د ګردو په ذریعه باندې یا د غټو بولو په ذریعه باندې بهر راوځي نو هغه په هغه مقدار کې بهر نه راوځي او دغه وجه ده چې زمونږ په بدن کې د یوریک اسید لیول سیوا کیږي. بله وجه د یوریک اسید د لیول د سیوا کېدو زمونږ په بدن کې دا ده چې هغه خلک چې هغه داسې خوراکونه کوي داسې ډایټ خوري په کم ډایټ کې چې پیورین زیاتی او په کم ډایټ کې چې پیورین سیوا وي نو هغه پیورین چې هغه ډایټ چې موږ وخورو نو زمونږ په وجود کې دننه د دغه پیورین نه یوریک اسید جوړیږي د دغه پیورین میټابالیزم وشي او په اخر کې ته یوریک اسید جوړیږي. نو په کم خوراکونو کې چې پیورین زیات وي او منګه ریګولرلی دغه خوراکونه استعمالو نو دغه په وجه باندې زمونږ په بدن کې یوریک اسید لیول چې دی هغه های کیږي. په دغه خوراکونو کې په کم کې چې پیورین زیات وي پیورین د زیاتوالي مطلب دا دی چې د یوریک اسید بزیتیږي ځکه چې د پیورین نه یوریک اسید جوړیږي. نو هغه خلک چې هغه لوبیا ډیر زیات استعمالوي هغه مټر زیات استعمالوي دغه شان پالک زیات استعمالوي او ګوبي زیات استعمالوي د دې سره سره کم خلک چې غوښه ډیر زیات استعمالوي او خاص کر په غوښه کې د عیني غوښه او د ګردې غوښه نو دغه خوراکونو کې د پیورین لیول چې دی هغه ډیر های دی او که موږ دغه خوراکونه کوو نو الټیمیټلی زمونږ په وجود کې به د یوریک اسید لیول سیوا کیږي. بله وجه د یوریک اسید په بدن کې د زیاتۍ بعضې دوایانې دي بعضې دوایانې داسې دي چې هغه که څوک استعمالوي نو د هغه له کبله په وجود کې یوریک اسید لیول چې دی هغه سیوا کیږي. مثلا هغه خلک چې هغه ډیسپرین ګولۍ مسلسل استعمالوي یا اسپرین ګولۍ استعمالوي خاص کر د زړه بیماران د بلډ پریشر بیماران دا بیمارانو ته ډاکټران د اسپرین ګولۍ سنجلوفرین دی اسکارډ دی دا ورته تجویز کوي او دغه بیماران دا دوایانې ریګولر خوري نو دغه دوایانو د ریګولر استعمال د وجې نه زموږ په بدن کې د یوریک اسید لیول سیوا کیږي. د دې نه علاوه هغه ادویات چې هغه تش میتیازې زیاتوي لکه څوک د بلډ پریشر بیماری یا چاته د سینې تکلیف وي یا ورته د زړه تکلیف وي نو ډاکټرانو ته داسې دوایانې لیکي چې د هغه د تش میتیازو هغه اکسکریشن چې دی هغه سیوا شي لکه داسې دوایانې ورکوي چې د هغه سره تش میتیازې به انسان ته زیات راځي. نو کم خلک چې ریګولرلی ډایورټکس یعنی د تشو میتیازو د زیاتېدو دوایانې استعمالوي نو دغه خلک هم د یوریک اسید د زیاتۍ ښکار کېدی شي.
د دې سره سره خدای مکه که چاته د کینسر بیماری وي یا ټیومر وي او هغه کیموتراپي کوي د کینسر لپاره دوايان استعمالوي، نو دغه دوايانو د وجې نه هم د یوریک اسید لیول چې دی هغه سیوا کیږي. د دې وجوهاتو سره سره کم خلک چې انسولین ریزسټنس لکه په هغو کې انسولین وي خو د هغه انسولین کار نه کوي، نو په دغه خلکو کې هم د یوریک اسید د زیاتۍ چانسز ډیر دي. کم خلک چې آیرن زیات استعمالوي، کم خلک چې د بلډ پریشر بیماران یا د هایپوتایرایډزم بیماران یا څوک د کرانیک کډنی ډیزیز بیماران ګردې خرابي صحیح فنکشن نه کوي، نو دغه خلک هم د های یوریک اسید ښکار کېدی شي. د دې سره سره د وجود غټوالی او هغه خوراکونه په کم کې چې یوریک اسید سیوای د هغه استعمال هم زمونږ په بدن کې د یوریک اسید د زیاتۍ سبب جوړیږي. د دې سره سره هغه خلک چې هغه د الکوهولو یعنی د شرابو عادین وي، نو د هغو خلکو ته هم د یوریک اسید بیماری کېدی شي. چاته چې سوریاسیس بیماری وي، د څرمنې بیماری د موږ په پښتو ژبه کې بشاقو، یا خلک وایټامین زیات استعمالوي ریګولر استعمالوي، خاص کر نایسین یا ویټامین B3 د دې سره هم په بدن کې یوریک اسید سیوا کیږي. یوریک اسید زیاتی چې ده د یوریک اسید د زیاتۍ د وجې نه انسان ته قسم قسم بیماریانې لګېدلی شي. په دې کې د ټول نه کامن بیماری چې ده هغه د جوړونو درد دی. د چا یوریک اسید لیول چې سیوا وي نو هغه ته د جوړونو د درد بیماری کیږي او دې ته موږ ګوډي ارترایټس وو. خاص کر کله چې د یوریک اسید لیول په وینه کې سیوا شي نو دغه یوریک اسید بیزي او په جوړونو کې د دې نه کرسټل جوړیږي. کرسټل دې ته وایي لکه تاسو په جیم کې لیدلی چې که ټوټۍ نه اوبه رابېږي نو هغه نه واوره جوړه شي، نو کرسټل هم هوبهو دغه شی دی. دغه وینه لاړه شي زموږ جوړونو ته او په جوړونو کې چې کوم سپیس دی نو په دغه سپیس کې دغه یوریک اسید د دغه کرسټل په شکل کې جمع کېده شروع شي او بیا زموږ جوړونه پړسیږي، زموږ جوړونه درد کوي او زموږ جوړونه بیا ګرم وي او موږ ته بیا په ګرځېدو کې تکلیف وي. دا ګوټي ارترایټس چې دی دا خاص کر زمونږ د خپې په غټه ګوته کې ډیر چانسز دا دي، تقریبا 80% د یوریک اسید های یوریک اسید د وجې نه زیات چانسز دا دي چې دغه یوریک اسید زمونږ د غټې ګوتې خپې د غټې ګوتې په جوړ کې جمع شي او دا سډنلی په دې کې درد راځي. سړی به ټیک ټاکي نارمل به او د شپې چې کله 1 بجه یا 2 بجې شي نو د دې یا به د غټې ګوتې په جوړ باندې زیات درد راشي، یا به د پوندې په جوړ باندې راشي او یا به د زنګانه په جوړ باندې درد راشي. مطلب دا دی چې د یوریک اسید د وجې نه چې کوم ګوټي ارترایټس کیږي نو دا اچانک کیږي او خاص کر دا د شپې د 2 بجو په ټایم کې د اکیوټ اٹیک انسان ته راځي. سړی به ودی نارمل به وي خو د شپې په 2 بجې به ناڅاپه د هغه د خپې د غټې ګوتې په جوړ کې درد شروع شي، یا به ورته د پوندې په جوړ کې درد شروع شي، یا به ورته د زنګانه په جوړ کې درد شروع شي. دغه درد ډیر شدیدي او مریض په تکلیف کې وي خو یو څو ورځې بعد دغه درد ښه کیږي. د یوریک اسید د وجې نه چې کوم دردونه پیدا کیږي نو د هغه غټ علامات دا دي چې جوړ به پړسېدلی وي، جوړ به درد کوي، که ته جوړ له لاس ور ټچ کوې نو د ټچنګ څه چې کوم دی هغه به درد کوي، او که ته د جوړ نه ګړ چاپېره کومه څرمن ده هغه وګورې نو هغه به یا ریډي یا به شایني. د دې جوړونو د دردونو نه علاوه یوریک اسید زیاتی زمونږ په ګردو کې د ګیټو د جوړېدو سبب هم جوړیږي. د کم خلکو د یوریک اسید لیول چې سیوا وي نو هغه ته د ګردو د ګیټو شکایت هم کیږي. د دې سره سره د یوریک اسید د زیاتۍ د وجې نه زمونږ په سترګو کې ګلونه کم ته چې موږ په پښتو کې ګلونه وو او موږ ورته ډاکټرۍ په ژبه کې کیټریکټس وو، نو د
زیات یوریک اسید د وجې نه د انسان په سترګو کې ګل هم راختلی شي او د هغه له کبله د دغه ګلونو له کبله د انسان نظر چې کوم دی هغه متاثره کیدی شي. د دې سره سره بعض وخت داسې وشي چې کله د انسان په بدن کې یوریک اسید سیوا وي نو دغه یوریک اسید چې کوم کرسټل دی هغه زمونږ په پیپړو کې جمع کیږي او بیا موږ ته د پیپړو بیماری جوړیږي. خو دا ریر کیس دی، لکه ډیر کم کوز یوریک اسید زمونږ په پیپړو کې هم جمع کیدی شي. د دې نه علاوه د یوریک اسید د لیول د زیاتۍ د وجې نه زمونږ ګردې هم پیل کیدی شي او مونږ د زړه بیماران کیدی هم شو. نو مختلفو دغه دي بیمارۍ دي چې هغه د یوریک اسید د زیاتۍ د وجې نه په انسان کې راځي. ضروري نه ده چې د چا یوریک اسید لیول سیوا وي او هغه ته د جوړونو درد وي یا د هغه په ګردو کې کاڼي وي یا د هغه په سترګو کې سترګو نظر خراب وي یا د ته د زړه مسلې وي. تقریبا ځینې خلک داسې وي چې هغه یوریک اسید لیول ډیر های خو په هغو ته هیڅ علامات نه وي. تقریبا 20% خلکو ته د جوړونو د درد شکایت کیدی شي. خو که د چا یوریک اسید لیول سیوا وي نو هغه لا پکار دی چې هغه خپل یوریک اسید لیول کم کړي، ځکه چې د یوریک اسید د لیول د زیاتۍ د وجې نه انسان د جوړونو د درد ښکار کیدی شي، بلکې د انسان د جوړ هډوکي ختمېدی شي او جوړونې بدوزه کیدی شي. دغه شانې د ګردې د کاڼي ښکار کیدی شي، د ګردې د پیل کېدو یا د ګردې د کرانیک بیماریانو ښکار کیدی شي. دغه شانې د هارت اټیک او د زړه د بیمارۍ ښکار کیدی شي. نو که چېرته هم ستاسو یوریک اسید لیول سیوا وي نو د خپل یوریک اسید لیول د کمولو کوشش وکړئ. د چا چې یوریک اسید لیول سیوا وي نو هغه خلک د چا چې یوریک اسید لیول سیوا وي نو هغه خلکو ته د بلډ پریشر بیماری هم وي، دغه خلکو پیټي لیور هم وي لکه په آینه باندې د هغو چربي وي. دغه شانې ډایبیټس ټایپ 2 ورته هم کیدی شي، لکه ډایبیټس ټایپ 2، پیټي لیور، های بلډ پریشر او کارونري ارټ ډیزیز چې دی CAD دا او های یوریک اسید چې کوم دی دا انټر ریلیټډ دي، د یو بل سره ریلیټډ دي. که چا یوریک اسید لیول سیوا وي هغه د دغه بیماری نه کیدی شي او که په چا کې دغه بیماری نه وي نو د هغه د یوریک اسید لیول چې کوم دی های کیدی شي. د چا چې یوریک اسید لیول سیوا وي نو هغه له څه پکار دي؟ د ټولو نه ضروري خبره دا ده چې د چا یوریک اسید لیول سیوا وي د نارمل نه، یعنی د میل لپاره د سړو لپاره نارمل ویلو چې دی هغه 2.5 میلی ګرام نه والا د 7 میلی ګرامه پورې دي او د زنانو لپاره د 1.5 نه والا د 6 میلی ګرامه پورې دي. نو د دې نه که ابو رینج ابو لیول لازي د سړي یا د زنانه نو هغو له پکار دي چې هغه خوراکونه بند کړي یا یې کم کړي. کم خوراکونو کې چې پیورین زیات وي، لکه پیورین یو داسې کیمیکل دی دا په خوراک کې هم ملاویږي او دا زمونږ په وجود کې دننه هم وي. نو هغه خوراکونه په کم کې چې پیورین زیات وي، ځکه چې د پیورین نه یوریک اسید جوړیږي زمونږ په بدن کې. نو کم خوراکونو کې چې د پیورین مقدار سیوا وي نو موږ له پکار دی چې موږ هغه خوراکونه یا بالکل بند کو یا د هغو استعمال کم کو. په کومو خوراکونو کې چې پیورین مقدار سیوا وي هغه خوراکونو کې اولنی خوراک چې دی هغه غوښه ده او په غوښه کې خاص کر د عینې غوښه او د ګردې غوښه. دا غوښې دا دوه ارګن دی ته موږ ارګن میټ وو لکه عینه او ګرده. دا د دې غوښه داسې ده چې په دې کې د پیورین مقدار ډیر زیات دی. نو کم خلک چې ریګولرلی دا خوري نو د هغه یوریک اسید لیول چې دی هغه سیوا کیږي. نو موږ له پکار دی چې چا یوریک اسید لیول سیوا وي نو هغه دی د غوښې نه بالکل پرهیز وکړي او خاص کر د هغه غوښې نه کومه چې سره کیږي. د دې سره سره سی فوډ، میان او په میانو کې خاص کر شل پیش
په دې کې پیورین زیات وي نو موږ له پکار دی چې موږ چېرته د یوریک اسید های یوریک اسید بیماران یو نو موږ له مایان خوراک نه دی پکار. د دې سره سره موږ له مټن خوراک نه دی پکار، ګوبي او پالک خوراک نه دی پکار، دغه شانې شنه مټر او وچ لوبیا چې کوم دی دا موږ ته د دې خوراک نه دی پکار. که چېرته په موږ کې خدای مکړه څوک د الکوهلو عادي نو موږ له الکوهل څکل چې کوم دی هغه ایوایډ کول پکار دي. او که څوک موټه وي وجود یې غټ وي نو هغه ته خپل وجود خپل وزن کمول پکار دي او موږ ته پلنټي آف واټر څکل پکار دي. څومره چې موږ اوبه ډېرې څکو نو زمونږ په وجود کې موجود یوریک اسید چې کوم دی هغه به د ګردو په ذریعه باندې واش اوټ کیږي. د دې سره سره موږ ته که موږ چېرته سټرس وي نو هغه سټرس موږ له دا کول پکار دي، قابو کول پکار دي. او که څوک دوایانې خوري مثلا د بلډ پریشر دوایانې خوري، خاص کر ډایورټکس دوایانې خوري یا اسپرین استعمالوي یا کیموتراپي کوي نو که موږ چېرته د یوریک اسید د زیاتۍ ښکار یو نو موږ له بیا دغه دوایانې چې کوم دي بندول پکار دي. او موږ له لو پیورین ډایټ پکار دي، هغه خوراکونه چې په هغو کې د پیورین مقدار چې دی هغه کم وي نو هغه موږ له استعمالول پکار دي. کومه خوراکونو کې چې پیورین مقدار کم دی او هغه زموږ د صحت دپاره ښه دي نو هغه کې ملک دی، شوده دي او ملک پراډکټ دي. شوده او د شودو نه جوړ چې کوم پراډکټ دي نو په دې کې د پیورین مقدار کم دی، په انډو کې کم دی، په فروټس کې کم دی او په ټومیټوس کې کم دی او په نورو ټولو ویجیټیبلو کې کم دی ما سوای ګوبي او پالک. نو موږ ته که موږ چېرته د یوریک اسید بیماران یو د های یوریک اسید نو موږ ته پکار دی چې موږ د علاج سره سره موږ د هغه خوراکونو نه پرهیز وکړو په کومو خوراکونو کې چې پیورین زیات دی او د پیورین د وجې نه زموږ په بدن کې د یوریک اسید لیول سیوا کیږي. که چېرته موږ د ګردو بیماران یو او زموږ ګردې صحیح کار نه کوي یا زموږ ګردې زموږ په وجود کې موجود یوریک اسید په بهتره طریقې سره بهر راویستلی نشي نو د دې لپاره زموږ د ګردو چیک اپ هم ضروري دی. نو دا یو څو انفارمیټیو خبرې وي د های یوریک اسید د لیول په باره کې. نو انشاءالله تاسو ته به څه ناڅه معلومات شوي وي. خو که تاسو چېرته د یوریک اسید های یوریک اسید بیماران وئ نو تاسو د علاج سره سره چې کوم احتیاطي تدابیر دي خاص کر غذایي احتیاطي تدابیر نو هغه تاسو فالو کوئ. او په هومیوپیتک کې د های یوریک اسید ډېر بهترین علاج موجود دی. د الوپیتک دوایانو سره هم دا بیماری کمیږي خو د الوپیتک دوایانو یو استعمال ګران دی، یو هغه سره معدم خرابېږي، نور ساید افیکټ هم ډېر دي. خو په هومیوپیتک دوایانو هیڅ ساید افیکټ هم نشته دی او په کم سے کم مدت کې های یوریک اسید چې دی هغه بالکل نارمل ته راتلی شي. زمونږ په هومیوپیتک کې چې کوم غټ غټ ډاکټران دي، سینیر ډاکټران دي نو هغو د های یوریک اسید دپاره بعضې دوایانې اډوایس کړي دي او که چېرته دغه دوایانې تاسو استعمال کوئ نو ستاسو په 15-20 ورځو کې ستاسو های یوریک اسید چې دی هغه بالکل نارمل ته راتلی شي. په دې کې یو ډاکټر دی آربیډاس صاحب، هغه ګولتیریا نامې هومیوپیتک یو دوایي ده په مدر ټینچر کې. نو د دغه دوایي د استعمال سره ستاسو دغه بیماری بالکل نارمل ته راتلی شي. بیا ډاکټر هیوز دی، هغه د سلفر ریکومنډیشن کوي او ډاکټر برنټ چې کوم دی هغه د بنزویک اسید او د تیلاسپي برسا ریکومنډیشن کوي. د دې نه علاوه ډاکټر روډک دی، هغه د کالسیکم مدر ټینچر ریکومنډیشن کوي. نو د خاص دوایانې دي د های یوریک اسید دپاره چې هغه ګولتیریا ده. که چېرته تاسو ته د یوریک اسید د وجې نه درد وي نو تاسو د هومیوپیتک دوایي ګولتیریا مدر ټینچر که تاسو 20 ډراپ وکئ په اوبو کې او ویس کئ نو ودن 5 منټس چې کوم دی ستاسو دغه درد کنټرول کیدی شي. که تاسو کالسیکم استعمال کوئ مدر ټینچر کې دغه شان تیلاسپي برسا استعمال کوئ، سلفر او بنزویک اسید دا دوایانې د علاماتو مطابق استعمالولی شي او د دې سره یوریک اسید
په لږو ورځو کې بالکل نارمل حالات ته راتلی شي. نو د زیات یوریک اسید د وجې نه په انسان کې قسم قسم بیمارۍ راځي، خو د یوریک اسید یو خاص مقدار د انسان په وجود کې موجودګي هم ضروری ده، ځکه که کله یوریک اسید د نارمل لیول نه لاندې راشي نو دا هم د انسان د صحت لپاره نقصانی ده، ځکه چې زمونږ په وینه کې تقریبا یوریک اسید چې کوم دی هغه 60% ایز ان اکسیډنټ کار کوي، لکه زمونږ په وینه کې چې کوم دغه پازل مواد یا زهریله مواد نو هغه دغه یوریک اسید په ذریعه باندې زمونږ د وینې نه دغه پازل او دغه پاسد مواد چې کوم دی او د زهریله مواد د یوریک اسید په ذریعه باندې د وجود نه بهر وځي. کلم چې یوریک اسید د 2.5 ملي ګرام پر ډیسي لیټر نه لاندې راځي نو دې ته بیا موږ لو یوریک اسید لیول وو، او دا د یوې وجې نه کیږي، هغه ته پنکونی سنډروم وي او دا ډېر ریر کیس دی. په دا د ګردو یوه بیماری ده او چې زمونږ په وینه کې کم منرالي کم کیمیکلي نو زمونږ ګرده چې کوم ده هغه د دې قابله نه وي چې دغه وین نه دغه انګریډینټ چې کوم دي دغه کمپاوند چې دي دغه ری ابزارب کی، نو دغه وجه نه د انسان په وجود کې د یوریک اسید کمی راځي، خو دا شاذ و نادري، لکه دا ډېر ریر کیسز دي. زیاتې بیماری چې دي هغه د یوریک اسید د زیاتېدو د وجې نه انسان ته لګي. تھینک یو جی، مننه. السلام علیکم. که دا لایو ستاسو خوښه شوي او ستاسو لپاره انفارمیټیو وي نو تاسو ورسره لایک هم کوئ او شیر هم کوئ. تھینک یو جی، السلام علیکم.